حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایل چې په دې حقوق الله په عدالت کې با انتهایی نرمی کیږي. الله رب العزت ډېره نرمی فرمایي، لیکن کم چې د حقوق العباد یعنی د بندگانو حقوق دي دا عدالت به انتهایی سختی، دا عدالت به انتهایی سختی. دا غي وجه دا ده چې حقوق الله مونږ ته پته ده چې زمونږ یو رب دی او د هغه رب مونږ عبادت کو، نو چې د هغه رب مونږ عبادت کو نو مونږ ته هغه رب معلوم دی چې هغه الله دی، نو د یو هسته سره د یو ذات سره زمونږ واسطه ده، د یو ذات یو هسته سره زمونږ واسطه ده، نو د هغې د وجې نه مونږ ته د هغې هسته پاور هم معلوم دی، طاقت راته هم معلوم دی، نو سیره شي او څه د الله محبت شي د هغې د وجې نه د عباداتو د مکمل کولو مونږ کوشش کوو. او الله رب العزت ډېر رحیم او کریم ذات دی، ډېر محبت والا ذات دی او ډېر په دې بندګانو باندې رحمیږي، نو د نرمۍ معامله به. دویم طرف ته چې کوم عدالت دی نو دا عدالت دی د حقوق العباد، د بندګانو حقوق. وس دا بندګان نه خو فل پاور دي نه طاقتور دي، ځکه چې د طاقتور خو څوک حق نشي ضبط کولی یا قبضه کولی، خو عموما چې حق ضایع کیږي د کمزوري، نو دې د هغه د کمزورۍ نه فایده واخلي او په هغه باندې ظلم وکړي. نو د دغه ظلم دی چونکې خپل ځان په خپله چالاکۍ باندې او په خپلو خبرو باندې او خپلې خبرې لا د دلیل کتلو په ځای باندې دی دا سوچ کوي چې یاره زه بړی یم، نو ته به په دنیا کې چالاکي وکړې، د خولې چالاکي به استعمال کې، خپل تعلق به استعمال کې او چل ول به وکړې او ځان به د دنیا په عدالت کې خلاص کې. لیکن د الله رب العزت عدالت داسې دی چې هلته ته دروغ نشي ویلی، هلته دروغ نشي ویلی. چې ته خبره کې چونکې الله رب العزت هو علیم بذات الصدور دی، د الله مخې ته دروغ څنګه دی؟ اوس وایي که نه چې داسې آله ایجاد شوې ده چې هغه آله کله انسان دروغ وایي نو هغه بجاویږي، اواز کوي، نو چې ته کله دروغ وي یو فورا تا ته اواز کېږي چې نه نه دروغ دی وي، یو ته به وایي چې هلکه اوس څونه دروغ به یم، یو دروغ مې وویل، دوه مې وویل، څونه به یم، خپله به شرمېږي. نو د الله رب العزت په عدالت کې د قیامت په ورځ باندې ته ځان نشي خلاصولی. نو د حقوق العباد چې کوم عدالت دی دا به انتهایی سخت عدالت دی، انتهایی سخت عدالت دی. په دې عدالت کې به اولنۍ فیصله چې راځي دا به د ښځې او د خاوند نه اولنۍ فیصله دا به د ښځې او د خاوند نه ښځه به هم راویستلی شي او خاوند به هم راویستلی شي. نن ورځ د انصاف ده، نن به انصاف قایمیږي. مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د جزا.